د طلاق باره کې تاسو یو خبر وکم ما ته مناسب ده نه ښکاري خو به کم هغه دا ده چې زموږ په دې معاشره کې دا یو غټه مسله شروع شوې ده چې معمولي غونتې جګړه شي معمولي غونتې خبره شي نو هغه ټول زور په طلاق باندې وباسي بیا وایي زما بلډ پریشر دی وایي زما معده کې ګیس دی او ګیس مې دماغ ته خېږي او زه غوسه وم او زه په ځان پوه شوی نه یم چې ما څه ویلي دي خو ډېر غوسه وم او دا چارونه هغه ټول زور چې کوم دی په ښځه باندې راشي نو زه هسې زما ذهن کې یو حل دی شرعي حل نه دی او نه ماته داسې جایز ښکاري خو هغه زه وایم چې یاره تاسو چې خپلو کې جګړه شي څه خبره شي نو ته دا ګیس او دا بړاس په دې طلاق لوس مه وباسه ته دغه ټایم یو کنزل کوه اوس کنزل ګناه ده دا څه فتوا موږ نه ورکوو او نه دا جایز دی کنزل ګناه ده خو زما مطلب دی چې ستا دا غصه اوځي او ستا دا بړاس اوځي او ستا دا ګیس اوځي دا ګیس او بړاس دا په دې کنزل باندې وباسه اوس کنزل درته نشم خو ستاسو خره که چت نه به راټوپ کوئ او که 80% دغه کوئ خو څه خبره ورته وکئ نو هغې سره به هغه ګیس بړاس وځي خو کم از کم دومره وشي چې ښځه باندې طلاق کېږي او بیا بړاس هم په یو باندې کار نه کېږي پوره 3 ځله ورته یاد کړي نو که بیا خامخا کوئ نو بیا یو ځل یادوئ یو ځل طلاق ورکوئ او بس بیا خبره ختموئ نو بیا هم چېرته څه ګنجایش درته روځي خو دا هسې زما ذهن کې یو حل دی چې کم از کم تاسو جګړه کېږي نو هغه د غصې ختمولو خو هغه ځای بدل کا او بوس کا اعوذ بالله وایه نبي اسلام د دې طریقې خوري د غصې ختمولو خو د پښتون غصه چېرته سړېږي دې خو په اعوذ بالله نه دی د چې څو پورې 3 طلاقه نه وي د سود نه کېږي نو دا زه هغه پښتنو ته وایم چې چا سود نه کېږي نو هغه دې کم از کم یو کنسل کوي چې سود خو شي نو هغه ښځې نه خو به نه خلاصېږي نو دا مسلې ډېرې راځي